بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د قرآن پاک د ترجمې سبق نمبر 42 سے سورہ بقره شروع ده. اول سپاره ده، 11 رکوع ده. نن به انشاءالله مونږه 91 92 93 پورې آیاتونه وایو. دا درې آیاتونه اول د دې آیاتونو تلاوت کوو، بیا لفظي ترجمه او مختصر تفسیر کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. وإذا قيل لهم آمنوا دلتنا اسمخ کې د يهوديانو ته د قرآن دعوت نبی علیہ السلام ورکي چې کله به د يهوديانو ته ویل شو، نبی علیہ السلام ورته فرمایل چې تاسو په دې قرآن باندې ایمان راوړئ، نو دوی به ورته وي چې یاره مونږه په مخکې کتابونو باندې ایمان راوړی، یعنی تورات باندې ایمان راوړی، موسی علیہ السلام د الله پیغمبر ګڼو، نور مونږه نه پیغمبران ګڼو، نه مونږه نور کتابونو باندې ایمان راوړو. دوی وی قالو دوی به وی قلوبنا غلف، زمونږ په زړونو باندې پرده ده، پرده زمونږ دا زړونه په پردو کې محفوظ دي، صرف تورات مني او موسی علیہ السلام مني، نور پیغمبران او نور کتابونه نه مني. دوی به وی زمونږ دغه شانتې دا زړونه رابند دي، حالانکه وی دوی به په تورات باندې ایمان نه راوړو. په تورات کې خو الله پاک دی ته فرمایلی و چې ګوره یو پیغمبر ته هم تکلیف نه رسوي، نو دوی خو په زرګاو پیغمبران شهیدان کړي او د موسی علیه السلام ښکاره معجزې یو پکې کالعصا والید وفلق البحر، یعنی د عصا چې د کونټۍ والا هغه معجزه ولیدله د موسی علیه السلام، او بیا یې ورپسې دغه شانتې د ید بیضا ده، موسی علیه السلام به د خپل لاس د الله په امر سره په دې ترخ کې داسې ورکو، واپس چې به یې روښکلو د نور او سپوږمۍ په شان رڼا به یې کوله، نو واپس چې به یې کله دې ترخ کې ورکو هغه رڼا به واپس بنده شو. دا یو معجزه وه، الله پاک به د نبي د پیغمبر په لاس باندې خپل یو الله پاک معجزه ظاهروله. او دریم فلق البحر، په هغه بحر چې دی دریای نیل هغه په کونټۍ باندې ولو دریای قلزم، او الله پاک ورله 12 قبیلې وي، 12 لارې ورله ورکړي. دغه شانتې د موسی علیه السلام په برکت باندې الله پاک په دی باندې ډېر زیات معجزات ورته وښودل، تر دې پورې چې کوهي تورې پرې اوچت کو او د دې په زړونو د دې د سرونو د پاسه داسې ودرو. او اذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ذلة وظنوا انه واقع بهم، او دوی دا ګمان کولو چې بس دا دی را پرېوت را باندې، او غر پرې پاسه داسې هغه معجزې مو لیدله. د الله پاک خبرې په خپل غوږونو باندې کوهي تور کې واورېدې. موسی علیه السلام سره چې الله پاک هم کلام شو، خبرې شروع کړې، دوی په خپل هغه د الله پاک خبرې واورېدې. خو دا دومره ظالم قوم دی، دا دونه بې ایمانه نسل دی، تر اوسه پورې دا په فلسطین کې څه حال شروع کړی دی اسرائیلو. دا هغه یهود خلک دی، هغه یهودیان دي، نو دا هغه خلک دي چې د دې باره کې الله پاک فرمایي وإذا او هر کله چې قیل ویل شو، دا قیل دا د قویلا نه جوړ شوی دی، د قویلا نه. دا قیل په اصل کې قویلا دی، قویلا نو د دې نه بیا دا قیل جوړ شوی دی. ها اوس پکې هغه ټول قانون نه جارو کو، هغه پکې نه جاری کو،
یعنی دا قیله په اصل کې قویله او قویله د قویله نه بیا د قانون د وجې نه قیله جوړ شو. قیله دا د مجهول صیغه ده او فعل ماضي اوله صیغه ده د مجهول. ٹھیک شو. قال معنا ده هغه او فرمایل، هغه اووي او قیل معنا ده ویلې شو، هغه ته ویلې شو. قال معنا ده هغه اووي او قیل معنا ده هغه ته ویلې شو. و اذا او هر کله چې قیل ویلې شو لهم هغوی ته د يهوديانو ته ویلې شو چې امنو دا د امر صيغه ده د جمع مذکر امر د راځي. امن معنا ته ایمان راوړه. امنو تاسو ټول ایمان راوړئ. امنو تاسو ټول ایمان راوړئ بما په هغه قران انزل الله انزل ينزل انزال معنا د راکوزول راخکته کول را لېګل نازلول. نو انزل فعل دی، فعل ماضی اوله صيغه ده د فاعل الله پاک دی. الله نازل کړو بما په هغه قران باندې انزل الله چې الله پاک نازل کړو. نو دا فاعل معنا به اول کو او د فعل معنا به ورسته کو. خاطر ترجمه به موږ داسې کو الله پاک نازل کړو. اول فعل راځي په ترجمه کې او ورسته فاعل راځي، خو ترجمه به موږ اول د فاعل کو ورسته به د فعل کو. الله جل جلاله نازل کړو. و اذا هر کله چې قیل لهم دی يهودو ته ویل شي امنو چې تاسو ایمان راوړئ. د نبی له سلام په زمانه کې د مدینه منورې د يهودو ته چې نبی له سلام او فرمایل چې الله پاک فرمایي تاسو ایمان راوړئ. ایمان بما په هغه قران باندې، په دغه قران باندې انزل الله چې الله نازل کړو. ٹھیک شو. او یا په بما کې قران او انجیل دواړه رالل چې په انجیل ګوره ایمان په احکامات په قران باندې، خو ایمان په ټولو آسماني کتابونو باندې راوړي. تورات، زبور، انجیل او قران مجید او پورا سل صحیفو باندې په ټولو به ایمان راوړي، خو منی به صرف او صرف قران پاک. یعنی ایمان دا اطاعت په صرف د قران کې، احکامات په صرف د قران منی. ٹھیک شو. نو دوی ته بچوي چې بما په هغه قران او انجیل انزل الله چې الله نازل کړو. قالو د يهودو به وي، قالو کې دا واو کم ضمیر د جمع دی، دا د يهوديانو ته راځي چې د يهودو به وي دی وای نؤمنو دا د فعل مضارع جمع متکلم صيغه ده. نؤمنو مونږ ایمان راوړو بما په هغه کتاب یعنی هغه تورات باندې انزل چې نازل شوی علینا په مونږ باندې. نو دا انزل د مجهول صيغه ده. ٹھیک شو. قالو دا د فعل ماضی جمع مذکر غائب صيغه ده د يهودو به وي. نؤمنو دا د فعل مضارع جمع متکلم صيغه ده. مونږ ایمان راوړو بما په هغه کتاب یعنی په هغه تورات باندې انزل چې نازل شوی دی. انزل دا د فعل مضارع دا د فعل ماضی د مجهول صيغه ده، اوله صيغه ده انزل چې نازل شوی علینا په مونږ باندې، یعنی په مونږ چې کم تورات نازل شوی مونږ په دې باندې ایمان راوړو. ويکفرون دا د فعل مضارع جمع مذکر صيغه ده. ويکفرون هغه انکار کوي، دا يهود انکار کوي بما د هغه کتابونو نه وراءه کم چې د هغه نه علاوه دي، یعنی د تورات نه علاوه چې څونه کتابونه هغه ټول نه دی انکار کوي. یعنی قران نه انکار کوي، انجیل نه انکار کوي، زبور نه انکار کوي، صرف تورات وي منو او نور د دې ټول نه انکار کوي. بما وراءه سوا د هغه نه، وراء معنا د ورسته یا موږ معنی کوو علاوه، او هو د هغه قران نه د هغه تورات نه علاوه د نور ټولو کتابونو باندې ټولو کتابونه وي موږ نه منو. ويکفرون او هغه انکار کوي بما د هغه کتابونو نه وراءه چې د تورات نه علاوه دي، د تورات نه علاوه وي کم دي په دې ټولو باندې د ټول دغه نه انکار کوي، حالانکه د تورات نه انکار کولو دا صحیح ایمان خو په تورات هم نه لرلو. وهو الحق او هغه حالانکه قرآن حق دی، وهو او هغه قرآن الحق حق دی، برحق کتاب دی قرآن، مصدقا چې تصدیق کوي لما د هغه کتابونو د هغه کتاب معهم لما د هغه کتاب معهم چې هغوی سره دی. یعنی د هغه تورات قرآن د تورات تصدیق کوي چې قرآن کې الله پاک فرمایي چې دا تورات د الله کتاب دی، قرآن کې په خپل الله پاک فرمایي تورات زما کتاب دی. نو قرآن حق کتاب دی ځکه چې د هغې سره کوم کتاب دی د تورات د هغې تصدیق کوي دا قرآن. معنا ده سره او هم معنا ده هغوی سره. لما معنا ده د هغه کتاب او مصدقا معنا تصدیق کوي، او هو معنا ده هغه قرآن او الحق معنا ده حق دی. وهو الحق او حالانکه دا و حالیه دی موږ دا معنا کو او حالانکه هو الحق هغه قرآن بر حق دی، حق کتاب دی مصدقا چې دا قرآن تصدیق کوي رښتونه ګڼي
لما هغه کتاب یعنی هغه تورات معهم چې دغه یهودو سره دی نو قرآن دا هغه کتاب تصدیق هم کوي رښتونی ګڼي د الله حق کتاب ګڼي دا قرآن چې دی دا تورات د الله حق کتاب ګڼي قل اے نبی جی تو وایا دا قل د امر صيغه ده دغه حکم دی نبی علیہ السلام ته الله پاک حکم کوي چې اے زما نبی ته وایا قل معنا ده ته وایا نو نبی علیہ السلام ته الله پاک فرمای اے زما نبی ته وایا فلما د يهود ته وایا د يهود ته وایا چې تاسو په تورات ایمان راوړی تاسو وای چې نؤمن بما انزل علینا په موږ چې کوم کتاب نازل شوی موږ په ایمان لرو موږ په ایمان راوړو نو تاسو څنګه ایمان راوړی قل اے نبی ته دی ته وایا فلما چې تاسو په تورات ایمان راوړی نو فلما تقتلون تاسو ولې قتلول انبیاء الله تقتلون دا د فعل مضارع جمع مذکر حاضر صيغه ده تاسو قتلوي انبیاء الله د الله پیغمبران انبیاء د نبی جمع ده دا انبیاء چې ده کنه دا د نبی جمع ده د نبی یو پیغمبر ته وای او انبیاء ډیرو پیغمبرانو ته وای انبیاء الله انبیاء مضاف ته الله مضاف الیه دی اول موږ د مضاف الیه معنی کو ورسته د مضاف معنی کو موږ ترجمه داسې کو د الله پیغمبران قل اے نبی جی تو وایا د يهودو ته فلما نو ولی تقتلون تاسو قتلول انبیاء الله د الله پیغمبران من قبل د دې تورات نه یعنی د قرآن نه مخکې د قرآن د نازلېدو نه یا د نبی علیہ السلام د نمخ کې تاسو نور پیغمبران ولې قتلول ان کنتم مؤمنین بالتورات که چېرته تاسو په تورات باندې ایمان راوړئ که تاسو ایمان والا یې ان کنتم مؤمنین بالتورات که تاسو په تورات باندې ایمان لرئ او تاسو وایئ چې یاره موږ تورات منو نو په تورات کې خو الله پاک د هر قسمه پیغمبر د هر یو پیغمبر ته د تکلیف رسولونه الله منې کړي په تورات کې الله پاک حکم کړی چې ګوره زما پیغمبران ته بس تکلیف نه رسوي نو دوی خو پیغمبران قتل کړه یحیی علیه السلام زکریا علیه السلام شعیا علیه السلام او نور ډیر پیغمبران په یو ورځ کې به 300 پیغمبران 300 پیغمبران دی شهیدانول او یو پیغمبر به په دغه کې په بیت المقدس کې په منبر باندې ولاړو خلکو ته د الله خبرې کولې او دی به بیا ورله هغه به پاغه منبر باندې شهید کو د دونه ظالمان خلکو نو دی په تورات باندې ایمان نو ٹھیک شو نو وای ته اے نبی ته دی يهوديانو ته وای فلما تقتلون تاسو ولې قتلول انبیاء الله د الله پیغمبران من قبل د دینه مخکې ان کنتم مؤمنین بالتورات که چرته تاسو په تورات ایمان لرئ تاسو وای یاره نؤمن بما انزل علینا مونږ په هغه کتاب ایمان لرو چې کوم په مونږ نازل شوی یعنی په تورات باندې نو چې تاسو په تورات باندې ایمان لرئ نو تاسو ولې د دینه مخکې پیغمبران شهیدان کړي دي څومره پیغمبران تاسو شهیدان کړي دي نو تاسو څنګه ایمان لرئ تاسو دا څنګه ایمان دی په تورات باندې چې تاسو د تورات هغه ایمان تاسو د پیغمبرانو د شهیدانولو نه منې کوي دا څنګه ایمان دی بیا ولقد او بخدا دا وایي دا لقد چې دا د تاکید د پر راځي او دا د قسم په ځای باندې راځي ولقد او بشکا یعنی بخدا جاءکم تاسو لراغله ری جاء معنا راغله کوم معنا تاسو لراغله ری موسی علیه السلام تاسو له الله پاک موسی علیه السلام را لګل دي بالبينات د بینتون جمع ده بینه ښکارا دلیل ته وای ښکارا معجزې ته وای معجزې ته چې هر چا ته ښکاري اګه موسی علیه السلام با د امسا وګرځول کونټي داغه نه به غټه اجدها جوړه شو هر چا به ولیدا د تخکارم معجزه وای واضحه معجزه ورته وای نو بینتون چې کنه بینات نه بینات دا د بینتون جمع ده بینتون معنا ښکارا معجزه نو یو خو د نبی د موسی علیه السلام ښکارا معجزه دا و چې کونټۍ به وغورځوله غټه اژدها به ترې جوړه شوه که دغه کونټۍ به په دریاب باندې وواله الله به لارې ورکړي که دغه کونټۍ به په کاڼي باندې وواله الله به ترې 12 چینې جاري کړي او که دغه کونټۍ به الله پاک ورته وفرمایل که نه وایي ما تلک بیمینک یا موسی ای موسی علیه السلام ستا په لاس کې څه دي نو دا ورته وایي موسی علیه السلام ورته وایي یا الله زما په لاس کې کونټۍ ده او دا داسې کونټۍ ده که نه چې زه پرې باندې د ګډو چیلو لپاره پاڼې راغورځوم وما تلک بیمینک یا موسی
نو موسی علیه السلام ورته دغه قصه شروع کړه چې الله زه په دې کونټۍ باندې پاڼې راغورځوم او زه په دې باندې ډډه واخمه. الله پاک ورته وفرمایل چې ته دا خپله کونټۍ وغورځوله. چې ویې غورځوله ته یو غټ اژدها ته جوړه شو. موسی علیه السلام ته وتښتېد ویرېدو ته. الله پاک ورته وفرمایل ورشه واپس دې لکۍ نه رونیسه. چې واپس یې رونیوله کونټۍ واپس کونټۍ شوله. هغه اژدها نه واپس کونټۍ جوړه شوه. نو دغه معجزې وې ښکاره معجزې. نو بېشکه جاءکم تاسو له راغلی و موسی علیه السلام بالبینات ښکاره معجزو سره. نو د بیناتون جمع بینات راځي. یوه معجزه نه وه، ډېرې معجزې وې، واضحه دلیلونه، واضحه معجزې وې، ښکاره معجزې وې. نو یو د ید بیضا چې لاس پې په دغه کې ورکو ترخ کې او واپس پې راوښکلو، نو د نور او د سپوږمۍ نه به تیزه رڼا کوله. دویم هغه د کونټۍ والا، او دریم د فلق البحر یعنی دریاب ورته الله پاک وشلولو. څلورم چې الله پاک په دغه یهودیا د کم دغه چې مصریان دا فرعونیان هغه الله جل جلاله ټول غرق کړل. دا بیا له معجزه وه. الله پاک په هغوی باندې فارسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات. نو دا پنځه عذابونه په الله پاک راوسته په فرعونیانو او د بني اسرائیلو هغه لیدل. نو دا واضح معجزې وې. بیا چې کله موسی علیه السلام کوه طور ته لاړو که نه، دا ټولې معجزې دی لیدلې م وې. خو دی چې کله بیا میدان تیه ته لاړل که نه، نو موسی علیه السلام ته وی چې ای د الله پیغمبره هسې هم د الله پیغمبر اوس الله پاک ته ووایه چې موږ له یو کتاب راولیږي چې موږ د هغې مطابق خپل ژوند تېرو. نو الله پاک بیا موسی علیه السلام ته وفرمیل چې ته لاړ شه. وإذ وعدنا موسی 40 لیلة ثم اتخذتم العجل. نو بیا د موسی علیه السلام کوه طور ته لاړو او 40 شپې هلته کې تېرې کړې. الله پاک تورات ورکړو. نو چې دا 40 شپو له لاړو موسی علیه السلام کوه طور ته، نو دی د ځوان بچو څه وکړه؟ سامري ورله سخی جوړ کو، سخی، او د هغې عبادت یې شروع کو. او دا سخی ورله ځکه جوړ کړی چې کم فرعونیانو که نه هغوی به د غواګانو د سخو ډېر زیات عبادت کولو او هغوی به ډېر احترام کولو، قدر به کولو. نو دا بني اسرائیل چې که نه دا هغه فرعونیانو سره یو ځای تېر شوي، ډېره زمانه په سوونو کلونه یو ځای تېر کړي. نو چې هغه فرعونیانو به د سخي عبادت کولو، د غواګانو قدر او احترام او عزت پې کولو که نه، نو د دې بني اسرائیلو په زړونو کې هم د هغې محبت، د هغه ماحول د وجې نه د دوی په زړونو کې هم د هغه سخي عبادت او د سخي محبت او د غواګانو احترام او قدر او محبت په زړونو کې داسې ورننوتی و لکه په دې رګونو کې چې څنګه انسان اوبه وڅکي او اوبه د ټولو رګونو ته رسیږي. واشربو لفظ دی دپاره ځکه استعمال شوی هم دی چې دوی باندې اوسکلی شو. یعنې د دې رګونو کې د هغې محبت ورننوتو، د دې سخي محبت. نو چې بیا د موسی علیه السلام ډېر معجزې مو لیدې، د دوی د زړونو نه بیا هم د هغه رګونو نه بیا هم هغه محبت د سخي نه وتلو. نو دلته کې ورته وایي الله پاک ورته فرمایي چې تاسو څنګه په تورات باندې ایمان راوړئ؟ یو خو به تاسو بېشماره پیغمبران شهیدانول. دویم دا چې موسی علیه السلام کوه طور ته لاړو، نو تاسو څنګه په تورات باندې ایمان لرئ چې هغه کوه طور ته لاړو، نو تاسو ثم اتخذتم العجل الها ومعبودا. ثم بیا اتخذتم دا د فعل ماضی جمع مذکر حاضر صیغه ده. اتخذ یتخذ اتخاذ د باب افتعال نه ده. اتخذتم تاسو جوړ کړو. اتخذتم معنا تاسو جوړ کو، دا جمع مذکر حاضر صيغه ده فعل ماضی. تاسو جوړ کو العجل الها و معبودا. خیم خپل الہ جوړ کو، خپل معبودم جوړ کو، خپل خدایم جوړ کو او هغه ته په سجده شوي. من بعده معنا د دینه پس، یعنی من بعد ذهاب موسی الى الطور، د موسی علیه السلام د کوه طور نه پس، د کوه طور نه پس د دینه پس د موسی علیه السلام د کوه طور نه پس، د کوه طور ته د تلو نه پس تاسو خپل خدای جوړ کو، خدای. وانتم ظالمون یعنی وانتم مشرکون، او حالانکه تاسو مشرکان یې، الله پاک سره شرک کو چې د سخی عبادت مو کو، غټ ظالمان خلک یې. وَإِذْ أَخَذْنَا، اوس دلته ورته الله پاک فرمایي چې کله موسی علیه السلام کوه طور ته لاړو او تاسو سخی عبادت وکړو، د سخی د عبادت نه موسی علیه السلام چې واپس راغی د سخی د عبادت نه خو تاسو منې کړئ. سو 80,000 در کې مرداران کړه، قتل کړل او په هغه قتل سره د هغې توبه قبوله شوه. او دا نور چې و که نه دا 6 لکه دا بني اسرائیل 6 لکه، او بعض مفسرین لیکلي 6 لکه 80,000. نو دا 80,000 خو ته الله پاک د سخی په عبادت سره قتل کړل.
دوی د سخي عبادت کړو ډیرو کړو په لکونو کړو خو چې دا 80,000 ته قتل ورسېدو نو الله پاک ورته فرمایل چې بس موسی علیه السلام الله نه سوال وکړي چې یا الله بس دا نور هم داسې معاف کا نو هغه 80,000 خو په قتل سره معاف شو او دا چې کم نور وکنه د نورم په لکونو کسانو عبادت کړو نو دا نور الله پاک بغیر د قتل نه معاف کړل خو د دې د زړونو نه هغه د سخي محبت نه وته نو اوس ورته الله پاک فرمایي چې بیا می تاسو له کوه تور نه موسی علیه السلام تورات راوړو او تاسو ته پیش کو نو تاسو نه بیا ما کلکه وعده واغسته چې په دې به اوس عمل کوئ واذ او هر کله چې اخذنا مونږ واغستو اخذنا مونږ واغسته نو دا اخذتو معنا د ما واغسته واخذنا معنا د مونږ واغسته دا فعل ماضي د جمع متکلم تسنیه او جمع متکلم صيغه ده او هر کله چې مونږ واغسته میثاقکم کلکه وعده تاسو نه میثاق معنا کلکه وعده او کوم معنا تاسو نه مونږه کلکه وعده واغسته چې په دې د کم تورات چې په دې کې کم احکامات په دې په سختۍ سره مضبوطۍ سره عمل کوئ چرته به سستی پکې نه کوئ نو تاسو داسې نه منله په نرمۍ او محبت باندې نه منله نو ورفعنا مونږ اوچت کړو ورفعنا د فعل ماضي جمع متکلم صيغه ده ورفعنا او مونږ اوچت کړو فوقکم فوق معنا د بره د پاسه او کوم معنا ستاسو سرونو د پاسه موچت کو اتور کوه تور مونږ تاسو اول مونږ خو د نکله واده واغسته چې په تورات باندې به تاسو عمل کوئ په دې کې چې کوم احکامات دي په هغې به عمل کوئ نو تاسو نه منله نو ورفعنا فوقکم الطور مونږ تاسو د سرونو د پاسه کوه تور ودرو او په زبردستۍ هم در باندې منل چې تاسو به اوس دا خامخا منئ خذو تاسو ونیسئ خذو دا د امر صيغه ده او د جمع مذکر حاضر د پاره ده د کې امر دی حکم دی خذو تاسو ونیسئ ما هغه کتاب هغه تورات هغه احکامات آتیتو معنا ما درکړو آتینا معنا مونږ درکړو نو دا تسنیه او جمع متکلم صيغه کوم معنا تاسو له آتیناکم مونږ تاسو له درکړو ما هغه کتاب آتیناکم چې مونږ تاسو له درکړو بقوت په قوت سره په طاقت سره په مضبوطی سره په دې دا ونیسئ په دې عمل وکئ واسمعوا او تاسو واورئ د پیغمبر خبرې چې پیغمبر د کوم خبرې کوي تاسو دا واورئ قالو هغوی ویل د يهود ویل سمعنا مونږ واورېدل صرف په غوږونو مو واورېدل او دا هم دې لپاره واورېدل چې را کوه تور دې را باندې را پاسه کړی دی چې دا را باندې راونه غورځې نو مونږ ستا خبرې خو واورېدې خو مونږ څه ووي یا الله مونږ واورېده بس مونږ چې تاسو ووي هغه مونږ واورېده خو عصینا او مونږ ونه منل مونږ په عمل نشو کولی نو هلته د کوه تور چې پر پاسه شو نو د هغې د راپرېوتو د یارې نه خو وي سمعنا مونږ واورېده یا الله مونږ واورېده چې مونږ به په دې باندې په قوت سره په مضبوطۍ سره عمل کوو خو زړه کې وي وعصینا مونږ نه منو مونږ ونه منلو مونږ نه منو د زړه نه منو وجه سوا واشربو دا د فعل ماضي د مجهول صيغه ده جمع مذکر غائب واشربو او اسکلی شوا مطلب دا ګوره څوک چې اوبه وڅکي که نه نو دا اوبه د انسان په وینه کې شامل شي او دا وینه ټول بدن کې دا څومره رګونه چې دي که نه د سر نه واخله تر د خپو د نوکانو پورې چې څومره وجود کې دا په لکونو په کروڑونو رګونه خواره دي که نه نو هغې کې هغه وینه چلن کوي نو ځکه وایي چې د دوی په دې رګونو کې الله د دې یعنی د دې د کفر د وجه نه د دې په دې رګونو کې هغه د سخي محبت هغه پکې ننوتی و واشربو او وڅکلی شوه فی قلوبهم د هغوی په زړونو کې قلوب د قلب جمع ده فی قلوبهم د هغوی په زړونو کې العجله یعنی د عجل محبت د سخي محبت د دې په زړونو کې د دې په رګونو کې او د دې په زړونو کې پیوست شو بکفرهم د دوی د کفر د وجه نه نو دې بعد کفر سره چې راکم بعد نو دې ته موږ وایو با سببیه ده د دې معنی د وجه نه کفر ته وایي او هم معنی د هغوی نو د هغوی د کفر د وجه نه د هغوی د کفر د وجه نه د هغوی په دې زړونو کې د سخي محبت راسخ شو اوس کلی شو د دوی په رګونو کې ورننوتی و
نو د دقې د وجې نه به دوی د تورات د احکاماتو نه انکار کولو او په تورات کې ورته د نبي علیه صلات وسلام صفات بیان شوي او قرآن ورته بیان شوی چې دا قرآن به حق کتاب دی دا آخري کتاب دی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی آخر الزمان دی او دا به د ټول صفات بیان کړي پکې خو چې کله یهودو بیا ولیده چې نبی علیه صلات وسلام مدینې منورې ته تشریف راوړو او دوی ته پته ولګېده چې دا خو په عربو کې پیدا شوی د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې زمونږ د بني اسرائیلو نه ووتو نو بیا دوی د هغه د عناد او د حسد او د بغض او د کینې د وجې نه د نبی علیه صلات وسلام او د قرآن نه انکار وکړو چې مونږ خو دا نشو منلی دا ولې په مونږ بني اسرائیلو کې نبی آخر الزمان نازل رانغی الله پاک مونږ بني اسرائیلو کې څه غلطي وه چې په مونږ کې دا نبی آخر الزمان پیدا نه کو دا ولې د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې پیدا کو نو د دې حسد او د بغض د وجې نه د قرآن نه به م انکار کولو او د نبی آخر الزمان صلی الله علیه وسلم نه به م انکار کولو نو واشربو او اوس کلی شوه فی قلوبهم د هغوی په زړونو کې العجله محبت د سخي محبت بکفرهم د هغوی د کفر د وجې نه قل اے نبی جی ته ووایا بئس ما نه ډیره بده ده ما هغه خبره یامرکم چې تاسو له حکم درکوي به د کمې چې ایمانکم ستاسو ایمان یعنی هغه څومره بد ګوره که چېرته تاسو په تورات ایمان راوړئ دی خو موږ تورات منو که نه نؤمنو بما انزل علینا موږ خو په هغه ایمان راوړو چې کوم په موږ نازل شوی یعنی تورات باندې نو که چېرته تاسو په تورات ایمان راوړئ که نه نو دا خو ډېره بده خبره ده چې دا تورات تاسو ته د سخي د عبادت حکم درکوي دا تورات تاسو ته د تورات د احکاماتو نه د انکار دعوت درکوي دا که تاسو په تورات ایمان لرئ نو دا خو تورات بیا تاسو له ډېر بد دعوت درکوي چې تاسو پیغمبران نعوذ بالله قتل کوي که تاسو په تورات ایمان لرئ نو دا خو ډېر بد ایمان دی چې تاسو د نبی آخر الزمان صلی الله علیه وسلم دشمنان جوړئ که تاسو په تورات ایمان لرئ نو دا خو ډېره بده خبره ده چې تاسو د قرآن منکران جوړیږئ نو تورات باندې ستاسو ایمان نشته خو تاسو دروغ وایئ چېرې زموږ په تورات ایمان دی نو قل ای نبي جي ته ورته ووایه بئس ما دا خو ډېره بده خبره ده ډېره بدترینه خبره ده یامرکم چې تاسو له حکم درکوي به د کمې چې ایمانکم ستاسو ایمان د هغې خبرې تاسو له حکم درکوي یعنی دا خو ډېره بده خبره چې ستاسو ایمان تاسو له د دې خبرو حکم درکوي چې تاسو په د الله د احکاماتو نه انکار وکوئ د تورات د احکاماتو نه انکار وکوئ د تورات په احکاماتو کې رد و بدل وکوئ د رجم آیاتونه ختم کوئ ان کنتم مؤمنین بالتورات که چېرته تاسو په تورات ایمان لرئ او تاسو رښتونی او حقیقي دغه مؤمنان یې په تورات هم ایمان راوړی وي نو دا ستاسو دا ایمان خو بیا ډېر بد دی ډېر بد عمل دی دا خو ستاسو دا ایمان ډېر خراب سیز دی چې تاسو په تورات ایمان هم لرئ او دا دومره د الله نافرمانیان هم کوئ د الله پیغمبران هم شهیدان وئ د الله پاک درته حکم کړی چې په نبي آخر الزمان صلی الله علیه وسلم ایمان راوړئ د هغې نه هم انکار کوئ په قرآن ایمان راوړئ د هغې نه هم انکار کوئ نو دا تاسو څنګه مؤمنان یې قل اے نبی جی ته ورته ووایه بئس ما ډېر بد سیز دی یا ډېره بده خبره ده یامرکم به د کمې چې تاسو ته حکم کوي ایمانکم ستاسو ایمان د کمې خبرو چې ستاسو ایمان حکم کوي که نه د کومو خبرو چې ستاسو ایمان تاسو ته حکم کوي نو دا خبرې خو ډېرې بدې دي ډېرې خرابې دي ان کنتم مؤمنین بالتورات که چېرته تاسو په تورات باندې ایمان لرئ نو دا تاسو لفظي ترجمه او مختصر تفسیر واورېدو اوس یو ځل لفظي ترجمه وایو وإذا او هر کله چې قیل ویل شو لهم هغوی ته آمنو تاسو ایمان راوړئ بما په هغه قرآن انزل الله چې الله جل جلاله نازل کو قالو دا يهود وای نؤمن مونږ ایمان راوړو بما په هغه کتاب یعنی تورات باندې انزل چې نازل شوی دی علینا په مونږ باندې ويکفرون او هغوی انکار کوي بما د هغه کتابونو نه وراءه د دې تورات نه علاوه چې دی وهو الحق حالانکه قرآن بر حق دی مصدقا تصدیق کوي لما د هغه کتاب معهم چې هغوی سره دی قل اے نبی جی تو وایا فلما نو ولی تقتلون تاسو قتلوي انبیاء الله د الله جل جلاله پیغمبران من قبل د دین مخکې ان کنتم مؤمنین بالتورات که چېرته تاسو په تورات باندې ایمان لرئ ولقد او بخدا قسم په الله بېشکه جاءکم موسی تاسو له موسی علیه السلام راغی بالبینات په ښکاره معجزو سره واضح دلایلو سره ښکاره معجزو سره
كالعصا واليد بيضاء وفلق البحر چې دا کومه د عصا وا کونټۍ وا چې هغې نه اژدها جوړېده د هغې نه به تاسو له به په دریاب باندې ووهله لارې به ترې دله جوړ شوې په کاڼې به ووهله هغې نه به چینې راووتلې نو تاسو له دا دومره معجزې او دونه ښکاره معجزې درله راوړي موسی علیه السلام د هغې نه علاوه ثم بیا اتخذتم تاسو جوړ کړو العجل الها ومعبودا خیم خپل خدای جوړ کو د سخی عبادت هم شروع کو چې موسی علیه السلام کوه تور ته لاړو من بعده ای من بعد ذهاب موسی الى تور چې موسی علیه السلام کوه تور ته لاړو نو تاسو د سخی عبادت شروع کو وانتم ظالمون یعنی وانتم مشرکون حالانکه تاسو مشرکان یې الله سره شرک کو سخیم خدای جوړ کو واذ اخذنا او هر کله چې مونږ واغستا میثاقکم تاسو نه کلکه وعده چې تاسو نه مونږ کلکه وعده واغسته چې تاسو په تورات کې کوم احکامات په دې عمل کوئ ورفعنا او مونږ اوچت کړو فوقکم ستاسو د سرونو د پاسه الطور کوه تور خذو نو تاسو ونیسئ بما هغه کتاب اعطیناکم چې مونږ تاسو له درکو بقوت په مضبوطۍ سره په قوت سره واسمعوا او تاسو واورئ د پیغمبر خبرې قالو هغوی وی دا یهود وی سمعنا مونږ واورېدې مونږ خو په غوږونو واورېدې وعصینا او د زړه نه انکار وکړو د زړه نه انکار وکړو چې مونږ د الله په دې احکاماتو عمل نشو کوله واشربوا واسكل شو في قلوبهم د هغوی په زړونو کې العجل ای محبت عجل د سخی محبت بکفرهم د هغوی د کفر د وجنه قل ای نبی جی ته ووایه بئس ما ډېره بده خبره ده یامرکم به د کومې چې تاسو له حکم درکوي ایمانکم ستاسو ایمان نو دا خو ډېره بده خبره ده ان کنتم مؤمنین که چرته تاسو مؤمنان په تورات باندې ایمان لرئ نو دا خو ستاسو د ایمان خو ډېر بد څیز دی چې که تاسو په حقیقت کې په تورات ایمان لرئ نو ستاسو د ایمان خو ډېر بد څیز دی چې تاسو د پیغمبرانو تاسو ته حکم کوي چې یاره ستاسو د ایمان تاسو له حکم درکوي چې یاره پیغمبران شهیدان کوي پیغمبران قتل کوي په یو ورځ کې 300 پیغمبران شهیدان کړل او د پیغمبر د موسی علیه السلام معجزې هم ښولي دي او چې موسی علیه السلام کوه تور ته لاړو نو تاسو د سخي عبادت شروع کو نو که چرته تاسو په حقیقت کې په تورات ایمان لرئ حالانکه نه دا دروغ وایي تاسو په تورات ایمان نه لرئ نو تاسو د ایمان خو بیا ډېر بد څیز دی چې تاسو ته د دې ګناهونو د الله د نافرمانۍ حکم کوي نو امید دی تاسو په دې باندې پوه شوي دا زموږ د نن ورځې درس تفسیر مو شو او ورسره لفظي ترجمه مو شوه ځان سره د دې سکرین شاټ واخلئ او دوباره دا ځان سره ولیکئ یو ځل بیا واورئ انشاءالله تاسو په دې درس ډېر ښه پوه شئ دا زموږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام